چمتو یې خپل وطن د دغه دهشتګردۍ غصبین نه صفا کوي خپله خوره ته اتحاد کوي خپل وطن وګټي दहशतगर्दी टारगेट केली यावी गोळ्याले या दहशतगर्दी خپل خوره د پرو متحد وي په اتحاد وي روزي وو په کوري نقشم چې په زور د خوان یې باندې مشر دغوي پانه دا ساتو چې دا روډینه تر وو ځلا چې په صورت کې د ملک دوستخانو د ډېر ننګیالي او بېشونه ملګري په خپله سیناکسه ښخ کړي دي دغه خُمرې او په ظلم جبر باندې وویشتل شول د ټانک په ضلع کښې ډېر عجیبه عجیبه حرکتونه شوي دي او یو ور بیا هغه ماحول پیدا کول غواړي چې په دغې ټانک په زور شي هر څوک چې ورته د خپل ژوند ګارنټي نه ورسره چې واپس څرنګ څه در یوت کستای چې دته وارد پوند دولت او د فوجونو لازمه په وکړ خلکو یې ومیشتو دولت بیا یو هغه حالات چې د ټانک خار سره ټانک وچه چا واصل راغ نور علاقې ته ځل راون وي هغه حالات ته بیا د علاقه د یوې منصوبې لوندې وړل غواړي آیا دا خلک بیا هغې حالات ته تیار یاستئ چې بیا د دولت جنګ وي فساد وي خلق ته ورکېږي محترمې انصاف امن حق دا توته څوک تصور نه درکوي د ډېرې ظالمې خلک په لوز شده اختیار د ډېرې کم اصله خلک په لوز شده اختیار هغه د دغې شي د سره پویه نه لري د دې دا اصول نه لري چې عام خلک ته امن ورکا عام خلق ته انصاف ورکا ملک دوستخان خدای وویشتل زه نور نه غږېږو پډیای خان شی ویشتلی دي پډیای خان کمیشنر ډي سي ډي پي او کارنیل او بریګیډیر جرنیل دا په یوه ځای کښېني دا خلق ته په قرآن لوبې کې چې دی نه دي خبر چې دا چا ویشتلی دي تاسو یې چې نه دي خبر یو منصوبه بندي باندې دولت په دم نه جوړېږي څوک چې ځان نه محفوظ شمېر نه کستی ځون غامو نه کوي د خپل وطن غامو کوي د خپل قوم غامو کوي ځون غام ځناور حقولی شي انسان هغه دی چې د بل انسان سوچ وکړي د بل انسان فکر وکړي او پښتین هغه دی چې په خپله خوره ننګ وکړي په خپل قوم ننګ وکړي نو محترمې د ځون خبره نه د دغې وطن خبره وکړي دا وطن چې بچ وي زو بچ و دا وطن چې عزتمن وي زو عزتمن و دا وطن چې متحد وي د مو قدر وي که چیرې وطن متحد نه وي بیا ولیدل چې هغه خلک چې په کلي کښې څوک څپلې نه پرې پلش کوي دولت یې خانې کولې مرکې کولې جرګې کولې او د میږ کښلی د جرګې خلکو د ته لوند نوست و دا یې په کرسۍ ورته نوست و داسې ذلیله کېږي بیا قومونه داسې ذلیل شي بیا خلک خپلې خوره قدر وپېژندستی لږ یو بل سره برداشت کوي د یوه بل سره اتحاد وکوي یو لاهور دی د سکونه په ټول نه غټه اډه ورته د ګردواره هر کل سکون ورته رسي یو لاهور دی ورته تبلیغونه هم په ټول نه غټه اډه دو ورته جماعت اسلامي هم په ټول نه غټه اډه دو ورته د نور مذهبینه هاډې دي خو زه نوم نه وخله هغه هم ورته دي میش خو دومره رات بعد نه سره پروت ډېر د یوې کلمې د یوه نسل خلق سره پروت دي په دومره غټ چې نن هم په یوه بل پسې لاواړ نه روخلي یو بل ښه سره شوتي چې ډېر کوژه وژه سیسټم دی میش خو ډېر د یوې ژبې خلکي میش خو مذهب هم یو دی په څه سره رټ دی دا خلک چې نه سره یو کېږي
ها زدایا یو او د میز یعنی د هرېږي سړي د طرفه چې د امن خواهش لري د هغې ټولې طرفه یایو یو سل څلور اتیا څومره کوله کېږي چې پیرنګی راغلی دی د د دفترې نه میاشت ته لږ کیسه پنځه روپۍ راونې دي تر اوسه پورې م هېڅ پې جوړ نه کړل خو د خپل قوم روخه پې غرق شو زه خو یې چې ستیا ور پرېږدی خپل کاروبار کوي خپل روزګار کوي خپل دیکونو شریکي خو د دغې ریاست د دغې جرنلونه د دغې ډي سي ای سیغ د هغه پنځه روپۍ او 15 کیلو دال یې راته وبوسي د خلکو محترمې دا حالات چې خروپیږي دا د یوې علاقې نه خروپیږي چې په وزیرستان خروب شول بیا ټانک په امن شوي یا د ټانک خروب شول بیا ډي خان په امن شوي دا په ټولې علاقې کښې یوه د پښتین قوم په خوره باندې منصوباتو 13 کوله وچلېدله دغه جرنلونه خپل $100 پکښې وګټل او توسې ښه وینه پکښې تېر شوله دا یو ور بیا دا د ډالرې وژګیرو چک شوي دي بیا یې په مختلف نمینه باندې دولت د بدامنۍ اسباب جوړ کړي دي څومره ارسونه طریقه یې میندل یدو 15 ساړې رومینده کې 15 ډازینه وکي بیا دولت چک شي جرنلون چې میش خو اپریشن کی د اپریشن په نامه باندې د دنیا نه $1 وړي او دولت هغه چې چیرې د چا په کور شي هغه ګاډر 13 نه ور پرېږدي هغه ته نه یوسي داسې غوټه غوټه غلې شوي دي څومره وینه م تویې شولې په دا وینې باندې ډېر لوی کاروبار وشو څومره عشق م تویې شولې په دا عشق م کاروبار شوی دی خپلې خورې ته ور خبر نه یې پښتینه کومه تو په مخ څرنګ درېمې د دنیا قومونه ډېر په مخ تللي دي خو پښتنو پوته شوي دي او نن د هغه خلکو غلامون جوړ شول چې په ټول تاریخ کې د ناخول پرې کېدو نن د هغه غلامي ته مجبور شولې دا ویلې چې بې اتفاقه ته یې ورسره لالچ دی د قوم او د وطن فکر ورک شوی دی هغه فکر و بیا ژوندی وي نن تو دا شپږ کوله باجوه بادشاهي وکړه نور چا خو نه دو کړې که بل چا وکړه وچا باجوه وکړه بل چا آډر نه دی پاس شوي که علي نیولی دی که بل یې نیولی دی که نور څه کېدل حکومتونه پې خبر هم نه دي نن یې په عربي نه روپۍ جواتې شولې چې دغ زوی او دغ ښځې میړنې زامنې دغه وګټلې تو سے عشق توی شولې په دا شپږ کوله کښې وینې هم تویې شولې په سره ریځ یې مړه کړې کښلي کښلي سړي یې در پکښې مړه کړل په بل طرف عربي نه روپۍ جوړې شوي دي دا کاروبار دی او ډېر کمزور یې خلک در باندې شریک کړی دی زه پښتین قوم ته ویایو چې دا خلک دومره زورور خلک نه دي دا طاقتور خلک نه دي دا باجورته خلک نه دي خو ته پروت یې په ځمکه که ته راپاڅېدلې ته راچک شولې دا زورور به په هغه ورځ په خپلې سترګې ووینې چې هېڅ زور او طاقت په دوی کښې نشته دا کمزوری خلق دی دا که تاسې اتحاد وکړه دا خپلې منډې در خوایلوسو د نوي ویر اچولی دا نه دي یې تاسې تام کړې پښتین یو تاریخي قوم دی یو نسلي قوم دی یو تاریخ لري یو عظمت لري دغه قوم نسکورول دومره آسون خو نه وي نو لهذا که دا قوم روچک شي متحد شي زه بیا په یقین سره خپل ټول قوم ته دا پیغام ورکوي مې دا چې دا هېڅوک په توس باندې زور ازمایي نشي کړی دا د وطن در پرېږدي دا خپله خوره خپل لوز ټاکئ دغه خوره د دغه وطن په دوا مه ترې رستی نور وطنی نه تاسې نشته دی دغه وطنی نه هم دي نور ډېر قیمت دي ویس کړی هم نشي او عزت یې هم په هغه کښې نشته هغه بانګله چې ته یې په پنډې په لاهور په اسلام آباد جوړوې هغه په کلي امن و او ورته دې جوړوه ډېره معتبري دې پې جوړوي ورته ډېر عزت دې پې جوړ وي نو توس د خپلې خورې دعوا وکئ د خپل وطن دعوا وکئ دا په یوه ټیپک پورې وطني نه ونه ور پرېږدي
یو ټیپک نه دی د یو یو سړی دی لاس لاس ټیپک وخلي بیا هم په خپله خوره بیرته درېږي په خپل وطن نان کوي ما وزیرستان به د امنیت ور پرېږدي نه و ټانک به د امنیت ور پرېږدي او که چیرې موږ متحد نشولي بیا د یوه بل غذاب په تمه کښېنستی بیا په توسې بل غذاب رو درېم یو دا داس غذابینه نه دي هره ورځ په ژوندین یې د مرګ غوندې ژوند کوې هره ورځ دایسي وي دا چیک پوسټونه در خایویر شول چې لنډینه وې لګولي وي چې یو ورو کارت جوړاوې بل ورو فوټو وبوسې بل ورو آکې بل ورو داکې ذلیل وشې بېقدره وشې نو د دې کې د پوره دا ولسي پاڅونونه شوي دي چې دا قوم رو ټول کي د دې کې قوم مسلې دا فوج نه حل کوي نه حل کوی شي نه یې امریکا درته حل کوي نه اقوام متحده نه یې پارلمنټ درته حل کوي نه دغه عدالتونه د دغه وطن مسلې او د دغه وطن خلق حل کوي چې دغه د روچک شي ودرېږي اتحاد وکړو تاسو ډېر خلک یې پښتانه شپږ کروړه ابودي لري چې د ټوله دنیا فوج ولا جمع کړي تو ابودي ته نه ورسېږي ډېر غټ تعداد دی امیر پی ټي ایم په منشور شاوال لیکل شوي وي چې پی ټي ایم په ټول نه غټ طاقت خپل قوم دی او د دغې قوم په ټول نه غټ طاقت خپل تحریک پی ټي ایم وي نو تاسو یو غټ طاقت یئ تاسو یو غټ قوت یئ دا پښتونخوا خو صرف دا ده چې دا ولا راټول شي دا متحد شي دا په خیلینه تقسیم نشي دا په قبیلې تقسیم نشي که د یو بیټني سره بد کېږي اول به مسعود ورسره ودرېږي چې زه ستا ورور یم چې چا ظلم در سره کړی دی که د مروت سره کېږي بیټنی به ورسره درېږي مسعود به ورسره درېږي داسې ټول قومونه په یو ځای سره درېږي دا مونږ ټول یو وجود یو په مونږ کښې چې یو هم بېقدره شه دا نور به هم ورسره بېقدره کېږي د مونږ عزت سره تړلی دی یو بل سره به متحد و او په دې خاوره چې کومې پالیسۍ لګیا دي د دغې پالیسۍ مخالفت به کوو که په بېغیرتوب مړېدلو هغه نه ده راته قبوله په غیرت چې د بیا مرګ هم وشي په غیرت چې هر څه راسره کېږي هغه ته تیار یو خو نور دا قوم نه دی دې ته تیار او د دغې ځای نه د ریاست ته پیغام ورکوو چې د ټانک خلک امن غواړي د وزیرستان خلک امن غواړي نن یې په جلسه جلوس غواړي خو که نه دی کول بیا په زور هم غواړي بیا به د جي ایچ کیو معاصره د ټول پښتونخوا هم درته کوي او خامخا به په دې خاوره امن وي نور به خپله خاوره بدامني ته نه ورکوو نور یو بل نشه سره بدنامولی چې دا هغه ده او دا دغه ده هر څوک چې بدامني غواړي دا د دغې وطن او د دغې قومونو سړی نه دی هر څوک چې امن غواړي هغه زموږ خپل خلک دي هغه زموږ سړي دي دا د دغې قام بدنامي ډېره وه یوه واقعه چې وشي یو سړی چې مټ شي تاسو ته پته نشته دی چې علاقه څومره بدنومه شي چې دلته خو دهشتګرد دي دهشتګردي تو نه څوک کاروبار ته رسي نه ورته څوک پنډول ته زړه کېږي نو ډېره غټه بدامني ووړي ډېره غټه بدامني ووړي په یوه واقعه باندې نو د مو یقین دی چې دا آخري پاڅون نه وي که حالات خراب وي هر اتور ته دا چوک بند وي چې بله ورځ د بدامنۍ نه په کرفي کښې دا دکانونه په هفتې هفتې بند وي بیا یوه د اتور ورځ یا د جمعې ورځ چې کومه چوټې وي هغه ورته مختصه کړي چې په خپله خوښه یې بند کړي چې په زور یې څوک ورباندې بند کوي په دا بند کول د څوک نه خفه کېږي دا د رتلونکي هغه عریضې چې لاس لاس ریزې در باندې بند کوي د هغې د روکتام د پوره دا کېږي یوه وعده باندې چې دا آخري ولسي پاڅون نه وي بار بار ولسي پاڅونونه او اتحاد کوي دا ټولې وعده دو ټولو خاوره د پوره متحد وي په اتحاد وي رووځي وو په کوري رقشم چې په زور د خوند یې باندې مشر ودګوي پانه دا ساتو چې دا روډینه ته راووځي د دی د هلیار باندې یې ویزه ډېره مننه کوي خوشحالو صاحب ولسي پاڅونونه وو انشاءالله په ټول پښتونه کښې جاري وي آخري ځای دا دی چې کله دا ولسي پاڅونونه پرې راشي بیا ټول پښتانه د ټولې علاقې په یوه ځای راووځي او په دغه جي ایچ کیو ورمات کېږي